خپل خوخه باندې خلک واده کړی دی او بیا مخالفین راپاڅېدلي دغه هلک یې وهلی دی ټکولی دی. زه مینهوالو چې دا اخر ولې ټکولی او څنګه ټکولی دی او دا واقعه کوم ځای کې شوی ټول معلومات عزتمنو زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ډېر کسان په خپله خوښه باندې خو واده وکړي بیا هغه خپله زندګي ډېره ښه خوشحاله او ښایسته تېروي چې څنګه په ملتان په پنجاب کې ضلع رحمیار خان کې الزایر پیر علاقه کې دغه خلک په خپله خوښه باندې واده کړی دی چې دغه هغه رشته داران بیا راپاڅېدلي دي دغه د واده زلمی وهلی دی ټکولی دی د هغې نه بعد یې ورته بیا په خپو کې پلټرول اچولی دي او سیزلی دی. خو عزتمنو چې د ډېرو د رپوټونو په ویلا باندې چې رحمیار خان کې دغه په رحمیار خان ښار کې دغه زیر پیر په خپله خوښه باندې خو واده کړی چې دغه دوه جوړې ډېرې ښایسته په خوشحالۍ باندې دوی ښایسته زندګي تېروله چې بیا دغه روغه کېناسته جرګه کېناسته او دوی باندې جرمانه کېښودله چې دغه د واده زلمي چې دی نو دغه جرمانه هم ادا کړه د هغې د پاس هم بیا د جنۍ خپلوان راپاڅېدلي دي دغه خلک یې وهلی دی ټکولی دی چې عزتمنو چې اوس دغه مخالفینو دغه د واده زلمی وهلی دی ټکولی دی داسې بیا نه دی پوه. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې داسې جرګه پکې کینی او روغه وشي د هغې د پاسه بیا چاته نه دی پکار چې بیا یا د واده زلمی وهي یا داسې مخالفین راپاس دغه ورسره وکړي ځکه چې جرګمال چې کومه خبره وکړي نو که چېرې جرګه یې نه منله نو جرګې ته بیا ولې کېناستل. مینهوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.